الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. محترم حضراتو، دعا آیاتونه ما وسولستو. اول چې کوم آیت ما ولستو دا د سوره الزمر دی. زمر د زمرة جمع ده، زمره ډلې ته وایي. او چې بیا داسې د خصاصت په انداز کې خلک ذکر کوي نو هغې ته بیا شرذمه وایي. نور په عربۍ ژبه کې جماعت، طائفه، فرقه، دا ټول الفاظ د ډلو دپاره راغلي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ فرقه، دا فرقه لفظ هم پکې راغلی دی. فئة لفظ هم راغلی، فئة تقاتل فی سبیل الله وأخرى کافرة. فئتون هم ډلې ته وایي، طائفه هم ډلې ته وایي. نو دا زمرتون هم ډلې ته وایي، زمور جمع راځي. قیامت کې به خلک ډلې ډلې رواني، څوک به جنت ته ډلې ډلې رواني او څوک به جهنم ته ډلې ډلې رواني. دا هر چا به ځان له ځان له ډلې، د جنتیانو به هم مستقلې ډلې، خپل به مشرانی قائدین به لکه انبیا، مجددین و مصلحین. دای په قیادت کې چې چا د چا تربیت کړی دی، چا له تعلیم ورکړی دی، څوک هغه فالو کوي، هغه اتباع کوي، د هغه په وجه باندې په سمه لاره شوي ده. د هغه ډله غټه ډله به وي، په غټو ډلو کې به بیا وړې وړې ډلې وي، دا به جنت ته روان. بل طرف ته چې چا څوک ګمراه کړي دي نو هغه به بیا جهنم ته روان. فرعون په باره کې قرآن وایي یقدم قومه یوم القیامة فاوردهم النار. دی به د خپل قوم نه مخکې د قیامت په ورځ او فاوردهم النار، نو د خپله ډله به دوزخ ته ور واچوي. دی به ترې مخکې رواني، خلک به ورپسې رواني. نو دا قرآن مجید کې سورة الزمر کې بیا د تفصیل دی. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. روان بشي جنتیان چې د خدای نه یریدونکي دي، اب جنت ته ډلې ډلې روان دي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. او کوم چې کافران دي هغه به جهنم ته ډلې ډلې روان دي. د دې سورة الزمر چې دا کوم آیت ما ولستو دی کې د دې ډلو د دې خبرې نه مخکې الله تعالی یو خبره کړې، وما قدر الله حق قدره. د خلکو الله تعالی ونه پیژندو چې څنګه د پیژندو حق دی. د خلکو د الله تعالی احترام ونه کو چې څنګه د الله تعالی د احترام حق دی. دا د الله تعالی خبره، د الله تعالی د دین خبره، د الله تعالی د کتاب خبره، دا خلکو سنجیده وانه غشته. په ساده ژبه کې مطلب دا دی، خلکو سنجیده وانه غشته. دا خبره د خلکو ته داسې اوایي غوندې خبره ښکاري، د خلکو ته داسې کلکه، ډېره جوره، ډېره رښتینې خبره نه ښکاري، ډېره سنجیده نه لي. د دې نه اخیستو ډېر مختلف بیا شکلونه دي. څوک وایي نه دا ټیک ده، خدای هم شته، آخرت هم شته، جنت هم شته، دوزخ هم شته، حساب هم شته، قبر کې حساب کتاب شته، دا ټولې خبرې شته، خو کېږي به الله د سترګو نه پناه ده. وخت به چې ته راځي ده، الله ډېر وخت دی ورته، لکه دی ییني نه که نه، کوم شی چې دی ییني نه نو هغه شی دی سنجیده نه لي.
دیو جن الله تعالی ورته بار بار ویل دي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم مې دی پاغه سيزونو چې تاسو یې نه، او قسم مې دی پاغه سيزونو چې تاسو یې نه. دا مطلب نه دی چې کوم سيزونو ته نه دا نشته، الله تعالی پاغه سيزونو قسم خوري چې ته نه نو چې نشته نو الله تعالی په قسم څنګه خوري؟ او د قسم د خوړلو مطلب خدا دی چې الله تعالی په یو خبره گواه کوي. الله پاک چې په کومه خبره قسم خوري دا په یو خبره گواه کوي. دې قسم یو ما او تا چې قسم خورو دې مطلب دا دی چې دا ډېر لوی عظمت والا خبره ده. د دې وجه نه موږ د پاره پابندي ده چې موږ د الله نه بغیر د بل چا په نوم قسم نه خورو، د الله د صفاتو نه بغیر، د الله د کلام نه بغیر. دا کلام هم د الله تعالی صفت دی، دې نه بغیر به موږ د بل چا په نوم قسم نه خورو. من اقسم بغیر الله فقد اشرک، د الله نه بغیر د بل چا په نوم قسم نه خورو، دا ګناه ده، کفر دی، لوی ګناه ده. الله تعالی په هر چا باندې قسم خوري، الله تعالی په زمانه قسم خوري. والعصر ان الانسان لفی خسر، په زمانه مې قسمی، والشمس وضحاها، په نور مې قسمی او د هغې په دې رڼا مې قسمی، والقمر اذا تلاها، پس سپوږمۍ مې قسمی چې کله په دې پسې ور روان شي په دې انور پسې، والنهار اذا جلاها، په ورځ مې قسمی، واللیل اذا یغشاها، په شپه مې قسمی، والسماء وما بناها، په اسمان مې قسمی د هغې په جوړونکي، والارض وما طحاها، په ځمکه مې قسمی چې دا مې څنګه خوره کړې ده، ونفس وما سواها، په دې نفس مې قسمی دی، نفس انساني باندې، او په هغه ذات چې دا نفس برابر کړ. دا الله تعالی په کومو کومو څیزونو قسمونه خوري، خاص کر پر زمانه باندې الله تعالی ډېر قسمونه خوري. دا زمانه، دا دورونه، دا وختونه. والفجر وليال عشر، په سبا مې قسمی او په لسو شپو مې قسمی. والشفع والوتر، او په جفت او په طاق مې قسمی. کوم تقسیمیږي او کوم نه تقسیمیږي دا اعداد. دا الله تعالی په دې مختلفو حالاتو، په دې مختلفو وختونو، ورځ او شپه او زمانه او مازدیګر او ماښام سحر، دا الله چې په کوم شي باندې قسم خوري دا په یو خاص خبره ده. وروسته چې پسې کومه خبره کوي په هغې باندې دا شی ګواهي، لکه والعصر ان الانسان لفی خسر، په زمانه مې قسمی، دا زمانه د دې خبرې ګواه ده. دا وخت چې تېرېږي دا په دې خبره ګواهي ده چې دا انسان په تاوان کې روان دی، د کاروبار په تاوان کې دی. دا خو د دنیا د کاروبار ته تاوان او ګټه وایي. دا ګټم فریب دی، دا فریب، دا دوکه ده. دا که ته مستقله وګڼې چې دومره مې وګټلې او که خیر دا ډډه به ورته وایم. په یورپ کې داسې چلي، دا زمونږ پاکستانیان اکثر داسې چلو که دا پونډونه ګټي که نه نو هلته ټکس نه ورکوي، نو دا په دې بالښتونو کې جمع کړي، په دې بالښتونو ډډې ورته لګولي، ډډې ورته لګولي. دا په خوشحاله. یو کس متعلق ما ته هلته چا ویلي وایي د درې بالښتونه د پونډونو نه ډک کړي دي، وایي داسې بوډا سړی وایي چینې سره داسې رایو ځای کړي، وایي دا ولا څه خوند ورکوي، دا ولا خوند ورکوي. او دا ته د غریب د پاره نه استعمالوي. نو ځکه خو قرآن وایي که نه چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، چې دا راجمع کوي او خرڅ کوي نه، نو دردناک عذاب به راته ملاویږي. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا به د دوزخ پرې اور کې ګرم شي. فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، نو دا ډډې او دا ملا او دا مخونه به پرې مخ تندي به دله پرې داغي. هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا ګټه نه ده، دا ګټه او دا تاوان دا نه دی، دا ګټه او تاوان دا پاتې دی. کومه کشتۍ چې ډوبېدونکې ده اوس یو ساعت پس، په هغه کشتۍ کې چې کوم خلک ناست دي یو خرڅ کړو، هغه وایي یاره ما خو تاوان وکړو، یاره ګټه مې وکړه. هغه بل واغسته، هغه وایي یاره ما ګټه وکړه، ما تاوان وکړو. نو نه د یو دا ګټه ده او نه د بل دا تاوان دی، ځکه دا دواړه ډوبېدونکي دي. نو داسې دا کشتۍ چې دا موږ او تاسو پکې دا یو ځل ډوبېدونکې ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا ملعونة ملعون ما فیها، دنیا د الله تعالی د رحمت نه لرې ده. دنیا د الله تعالی د رحمت، الله تعالی سره 100 درجې رحمت دی کنه، خپل رحمت 100 درجې کړی، نو په 100 درجو کې د دنیا ته یو حصه رحمت را لېږلی، او قیامت کې هغه باقي 99 حصې رحمت به هلته را لېږي. دا الله تعالی د رحمت نه ډېره لرې ده، او د الله تعالی رحمت ډېر زیات لوی دی. ملعون ما فیها، چې څه په دې کې دي دا هم د الله تعالی د رحمت نه لرې دي، سوا د یو څو خبرونه الا ذکر الله،
سوا د دې نه چې د الله تعالی یاد چا سره وي چې الله تعالی یری نه. لکه د وروستو آیت کې زه د الله د یرولو او د یادولو خبره کوم چې الله یری نه. وما والاه د الله تعالی د یاد سره چې د کوم شي تعلق دی هغه شی، که ستا د دې مال تعلق او ستا د دې بچو تعلق او ستا د دې کور او د پټي او د کټي تعلق، دا ستا د الله تعالی په یاد کې معاون نو دا بیا لعنت نه دی، دا بیا د خدای د رحمت نه لرې نه دی. سلیمان علیه الصلاة والسلام چې وایي که نه انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. سلیمان علیه الصلاة والسلام حکمران دی، ډېر څه دي ورسره، ډېر څه دي ورسره، او الله تعالی وایي تا سره حساب هم نه کوو. فمنن او امسک بغیر حساب، چاله ورکې او که چا نه منې کې حساب درسره نشته. نو هغه ته دا اسونه را وړاندې شو، نو هغه اسونه ډېر زیات تماشې کوله دغه اسونه. نو هغه وایي چې انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، زما چې د دې دنیا او د دې مال سره مینه ده نو دا مینه مې عن ذکر ربی، دا ځکه مې مینه ده زما د رب د ذکر سره مینه ده. دا د ذکر الله څه ده؟ دا په ذکر الله کې زما مدد کوونکی دی، دا د جهاد آلات دي، په دې زه د خدای دین غالب کوم، په دې زه د خدای د دشمنانو سرکوبي کوم، د خدای د دشمنانو قوت په ختمومه. الا ذکر الله، دنیا د خدای د رحمت نه لري ده او چې څه پکې دي دا هم د خدای د رحمت نه لري دي. الا ذکر الله، د الله ذکر چې څوک کوي الله چاته یادي. جماعت کې مو ته یادي نه چې په جماعت کې خدای یادي، چې په کور کې ورته یادي، چې په پټي کې ورته یادي، چې په کاروبار کې ورته یادي، چې په مشارع او کشرع کې ورته یادي، چې په غم او په ښادۍ کې ورته یادي، چې په دوستۍ او په دشمنۍ کې ورته یادي، چې په ګټلو او لګولو کې ورته یادي. وما والاه، او هغه شی د خدای د رحمت نه لرې نه دی چې کوم د دې سره تعلق ساتي، د الله د ذکر سره یو ګونه تعلقي، د الله په دې ذکر کې مددګاري. نو تا ته ما وایي چې دا عن ذکر ربي، دا کله مال او دولت چې دا حلال مالي او دا د الله تعالی په ذکر کې معاون او مددګاري، نو دا بیا لعنت نه دی، دا بیا ملعون نه دی. او عالم و متعلم، او بل هغه سړی چې هغه عالم دی، د الله د دین او د احکامو نه خبر دی، د الله د صفات او د کلام نه خبر دی، د الله د پیغمبر د تعلیماتو نه خبر دی، او متعلم یا طالب علم دی. نو دا علم او دا تعلم دا سړی د الله تعالی ذکر ته را برابروي. هغه علم نه دی چې هغه الله تعالی د یاد نه سړی غافل کړي. هغه علم نه دی، هغه ته د دنیا علم ورته وایي، که ته د هر څه علم ورته وایي. د اهل کتابو سره د الله د کتاب علم وکړه، د یهودیانو سره خو د خدای د کتاب علم وکړه. خو هغه علم چې دی هغه دی د الله تعالی یاد طرف ته را متوجه کړو، هغه علم هم بیا علم نشو. د دې وجه نه الله تعالی د اهل کتابو ته به خلکو فقها علما، الله تعالی ورته سفهاء سيقول السفهاء من الناس. السفهاء او فقها په وزن کې برابر دي. مطلب دا دی چې د دې شکل د اهل علم او د فقها د حقیقت کې نه چې وزن د اهل علم برابر کړي، وزن برابر کړي، په وزن باندې کار نه کیږي. نو هر هغه علم چې تا د خدای نه لرې کوي نو دا علم نه دی. هغه علم چې تا خدای ته نږدې کوي او تا ته د خدای معرفت درکوي، تا د الله تعالی یاد ته نږدې کوي، تا د الله تعالی بندګۍ ته نږدې کوي، نو دا معرفت، دا علم دی. دا دنیا چې دا د دې ګټه او تاوان دا سود. علامه اقبال چې وایي که نه کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، دا ته چې دا دنیا دې واغسته او خدای دې پرېښود، دنیا دې واغسته او آخرت دې پرېښود، د خدای په مقابله کې د دنیا واغسته، د آخرت په مقابله کې د دنیا واغسته. څه نه چې دنیا دې ګټله، نه، چې کله د دنیا او د آخرت مقابله راغله چې دا دنیا ده، دا چې اوس الې نو آخرت به پاتې کېږي، او که آخرت پاتې کوي نو بیا به آخرت اخلي نو بیا به د دنیا پاتې کېږي. او دغه وخت کې تا ووایي چې یاره به داسې چل دی چې اوس خو به فی الحال عادي. دا دنیا په هغه وخت کې د انسان مزاج داسې دی، انسان مزاج داسې. موږ په دې تېره زمانه کې هغه سن 80-83 په زمانه کې د افغانستان کې په یو ځای کې وو، کیسې ښې نه وي خو پکې راشي، نو په دې کې جهازونو بمباري شروع کړه. نو بس قریب دا وه چې لکه زموږ په دې سټونو را پرېوځي. نو زموږ یو ملګری و افغاني مجاهد،
ډېر تکړه سړی ګپ به مو سره لګوم. ما به ورته بابا جنت ښه دی که پېښور؟ نه په دې پوهېدي چې که اوس ویم جنت نو دا د شیخ خواص هم را پرېوځي نو زما په دې سر را پرېوځي. نو ما ته وایي چې مړه نن اوس فلحال به پېښور ته لاړ شو او خیر دی جب بیا چې خدای پاک خیر را پېښ کړي بیا. نو ما ته اندازه ولګېده ما ویې ګوره ورته دا دومره تکړه خلک دی مر نه بلکل نه خو ګپ یې لګاو مر نه هېرېږي خو په دې پوه دی چې که اوس مې ووایي چې خدای جنت نو بس د نقده خبره جوړه ده اوس په دې سټ را پرېوځي. انسان خو داسې دی که نه انسان خو چې کوم وخت په دولت او په دنیا کې خبره راشي چې دې طرف ته ځي که دې طرف ته ځي که دا ځي نو دا پاتې کېږي که د دنیا حال نو د آخرت خرابېږي. حرام دي سود دی غلا ده دوکه ده ډاکه ده رشوت دی ظلم دی پردی حق دی او که دا حال نو آخرت دې خرابېږي او که آخرت حال نو بد دا دنیا خو د لاس نه لاړه نو دا خو لاړه. نو په دغه وخت کې بیا د مؤمن پته لګي چې دې دنیا لي که آخرت لي نو دا بیا فریب دے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا دا دا متاع غرور سودا دا دا دوکې د سامان سودا دا او فریب سود دزیان لا اله الا الله دا چې د دنیا دا سود دی دا ګټه ده دا مشه دوکه ده چې ته وایې چې که خیر دا به یحسب ان ماله اخلده د دې دا خیال دی چې په دې پیسو کو که خیر دا ما ټول کار کېږي. یحسب ان ماله اخلده مطلب دا دی که نه چې دا پیسې را سره نو زما پوره دي او زما د بچو پوره دي بس که د هسپتال ضرورت راځي هم پوره کېږي که چېرته کې بل څه ضرورت راځي هم پوره کېږي بس دا د ما کار کوي دې باندې زما یحسب ان ماله اخلده په دې زما کار پوره کېږي په دې زما ژوند ښه تېرېږي. دا د دنیا نو دنیا ملعونة ملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه. دا دنیا ملعونه ده دا دنیا د الله تعالی د رحمت نه لرې ده د الله تعالی ذکر د الله تعالی ذکر او د الله تعالی یاد دا چې پکې نه بیا د دنیا کې خیر نشته. نو ما د دې خبره کوله چې دا انسان په دې معامله کې سنجیده نه دی. دې سنجیده څه شي کې دی دا خبره داسې په دغه نه زمانه کېږي پکې خیریه لا لرې ده او وایي لرې ده به کېږي چېرته. ځینې خلک داسې وایي ځینې خلک داسې وایي چې نه خیر دی شته خو الله تعالی خو مهربانه دی که نه یاره جي د الله تعالی مهرباني ډېره زیاته ده. دا تفسیر روح المانی والا یو ځای کې څه شعرونه نقل کړي دي وایي دا شیطان سړي ته وایي که نه شیطان دا شیطان کار خو کوي که نه شیطان سړي ته وایي تکثر ما استطعت من الخطایا ستلقى في غد ربا غفورا. ګوره غلطیانې کوه انسان دی غلطي کوه خیر دی دا کېږي داسې داسې د علما داسې لګیا دا خلک داسې لګیا خو خیر دی دا کېږي به. تکثر ما استطعت من الخطایا کوه ستلقى في غد ربا غفورا. ته چې د قیامت په ورځ د کوم رب سره مخامخ کېږي هغه مهربانه دی تا ته د هغه د مهربانۍ اندازه نشته. او تعد ندامة ایدیک مما ترکت مخافة ذنبا سرورا. د قیامت په ورځ به ته وینې او شیطان ساتو د دې سبق وایي وایي د قیامت په ورځ به ته وینې چې دا غټ غټ ګناهګاران او دا چې غټ غټ ګناهونه یې کړي دي الله پاک به ورته وایي چې ځئ بس ما وبخلی مې رب دی جنت او ته به وایې چې هسې مې د ځانه شیخ جوړ کړی و ته وګوره ته یې په پلانکۍ مقام باندې دغه وه او د لوږې مې هسې ځان مړ کړو او هسې مې چې کوم دی نو بچي هم د لوږې نه مړه کړو او هسې مې پکې ارام او حلال کولو او دا دې وګورو ته ټول هغه جنت ته لاړو او زه په ما هسې مې ځان خراب و شیطان درته داسې وایي. نو وایي د اسلام تعلیمات څه دي؟ وایي د اسلام تعلیمات دا دي چې یا ناظرا ترنو بعینی راقدي ای هغه کسه ای هغه انسانه چې ته د اوده په سترګو ګورې کله کله سړی اوده وي که نه او دا سترګې صحیح اکثر د ماشومانو کې داسې کېږي دا ماشومان دا سترګې داسې نیمې کلا غونته کوي او یې اوده ویني نه ستا د خیر یې د ویني نو دی هغه خبره کوي یا ناظرا ترنو بعینی راقدي ای هغه کسه چې ته ګورې خو د اوده په سترګو سترګې دې غړېږي خو وینې نه ومشاهدا للامر غیر مشاهدي او ورسته ګورې خو داسې نه لکه چې څوک ورته ګوري او څنګ ته عبرت لري داسې نه داسې نه ګورې کله کله سړی یو شي ته ګوري لکه ته خو ګورې او را پرېوتی په یاره وایي خیال مې بل خوا خیال مې بل خوا کله کله مونږ داسې څه وایو یا تلاوت کوو یا خبره کوو یا شی وایو او بیا چې ګورو نو فکر هم بل خوا او شی بل خوا پاڼې یې شاړو
ومشاهدا للامر غیر مشاهدي ته یو شي ته ګورې خو داسې په توجه ورته نه ګورې لکه زه بیا هغه خبر در راځم چې زه تا ته وایم چې انسان په دې معاملاتو کې سنجیدګي نه اختیاروي دا معامله اهمه نالي دا د خدای خبرې سنجیده نالي ومشاهدا للامر غیر مشاهدي ګورې ښه سترګې غرغړېږي او بیا مړوند دی بیا هم داسې نه لکه چې ګوري تصل الذنوب الى الذنوب ګناونه د مخکې نه هم ښه ډېر دي او نور هم ورپسې کوي او وترتجي او امید دې دا دی درجه الجناب چې په جنت کې به کې خیر اوچتې مرتبې په دې یو کې چې د برطانیه کې زه ومنو هلته زمونږ امام صاحب چې و چې به څوک وفات شو په دې کلو کې هلته به وفات شو به خدای جنت الفردوس کې ولا ځای ورکړي نو ما ورته یو ځل په غوږ کې ویمه دا جنت الفردوس د ټول برطانیې هم لپاره دی ته جنت الفردوس نه کمه نه غواړې تپوس یې کړی جنت الفردوس یې پېژنده که نه ټیک ده دعا خو د جنت الفردوس په کار ده خو ما وایي تاسو خو بر د جنت صرف جنت پکې نه دی جنت الفردوس مطلب دا دی په دنیا کې په غټ ځای کې نو ته وایې چې هلته به هم غټ ځای نو ما دې خلکو ته پکې دا هم ویل غواړي د جنت الفردوس داسې د لامده خور خیرات نه دی چې داسې بغیر لاس وینځلو نه به یې خورئ داسې پکې ورته وایي دا داسې په اسانه نه میلاوېږي چې زه سړی به مړ شي او بیا به دعا وکړي چې په جومات کې خدای پاکه جنت الفردوس نصیب کړي او بس سیده به جنت الفردوس ته تللی درجه الجنان په جنت کې غټ غټې مرتبې غواړي ونیل فوز العابدي او چې کوم خلک د خدای نه یېرېدونکي دي د هغې درجې ته ته ځان رسول غواړي چې بېګا دې درجه به زما ته هسې په تشو ارمانونو میلاو شي په تشو تمناګانو به راته میلاو شي څوک په تمناګانو سبق ویل غواړي سبق یاره داسې علم را سره وی یاره جي داسې علم را سره وي یاره جي داسې دغه وی که نه دا څنګه دي چې دا داسې میلاوېږي داسې چې په غځېدلو خپل خوبونه هم کوي خو ډېره ډوډۍ هم خوري او بیا دعا وکړي چې خدای پاکه خو به داسې علم را نصیب کړي دا خو بس محنت غواړي بس ځان کړول غواړي تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز انسيت ربك يوم اخرج ادم ته په دې تمنا او په دې امید پروت چې د ګناه لا یو بوج را سره دی د پاسه به بل کومه او خېجم به بره چې شو خېجي په غر ما ځان سره سامان کم اخلي سامان ځان سره کم اخلي سامان چا سره ډېر وستلی که نه پر غر خي تاسو به په غرونو کې مزلې کړي که نه کړي ما کړي بیا یو ځل راته یاد دي یو ملګری و نو هغه سره غوټه ته پرېوته ستړی و که نه پرېوته نو بل ملګري ورته ویې راوایلم دله به یې په خلاص یې ولګوه چې ځان ورسوم دا راله ډېره جامې یې وې غوټه یې ورسوله سړی چې ستړی شي نو هغه دا وایي چې یاره څه دې را سره نه وی چې ځکه یوازې ختل نو جنت خو ډېر بره دی نو چې بره څوک خېږي نو هغه سره خو بوج کم پکاري نو د ګناهونو بوج چې تا سره وي نو ته به څنګه به راخېږي او د هغه ځای جنت نه الله تعالی آدم علیه صلات وسلام را کوز کړی او دا دې مې هېر کړه انسیت ربک یوم اخرج آدم تا هغه نه یېره ده چې آدم علیه صلات وسلام ته هلته وی الله تعالی ورته وی دا ونه به نه خورې او هغه په خپله هم نه خوړه خو شیطان وله دوکه ورکړه قسمونه ورته وخوړو نو چې د خدای په نوم یې ورته دروغ قسم وخوړو نو هغه په اعتبار راغی نو چې ویې خوړه نو الله تعالی ورته و د جنت ته کوشو نو ته یوې غلطۍ په وجه باندې خو الله تعالی آدم بابا ته وی چې د هغه غلطي په خپله اراده نه وکړې خو د شیطان په دوکه کې راغی نه ویې کړه او ته دلته په خپله اراده د پاسه غلطي کوې او بیا وایې که خیر زه به هلته ځم نو مطلب دا دی چې په دې نیت ګناهونه مه کوه که دلته وشي نو الله تعالی بخونکی دی داسې نه وایم چې تا د خدای نه ناامیده کوم نه خو دا چې ته وایې چې که خیر دا به وکړم او بیا به دا وکړم او دا مړه بیا به پسې وروسته توبه وباسم نو دې خو داسې مثال دی لکه زما له خواته چاپېره 50 سرجنان ناشي او زه د چاکو راوالم او په دې ځای باندې داسې ولګوم او څوک راته وایي چې ولې زه یم چې مړه که خیر سرجنان دي وبېګنډي راله نو دا د سړیتوب خبره ده نه د عقل خبره ده ما ته څه پته ده چې بیا به څنګه چلو شي چې بیا به دا شی کار وکړي که به ونه کړي ما ته به دا موقع میلاو شي که به راته موقع میلاو نه شي نو دا یو بنیادي خبره ذهن کې دا سنجیده نه ده اخیستلې دا خلکو دا خبره د الله تعالی خبره څوک سنجیده نه الي کله څه وایي کله څه وایي د دې وجه نه الله تعالی وایي وما قدر الله حق قدره دې خلکو د الله تعالی دا خبره او د الله تعالی معرفت هغسې حاصل نه کړ د الله تعالی پیژنګلو یې هغسې حاصله نه کړه چې څنګه پیژنګلو په کار ده څه پیژنګلو خو داسې ده چې موږ نشو کولی اخر حد پورې موږ نشو کولی ځکه زموږ ذهن او زموږ فکر ډېر محدود دی
مونږ ډېر په دې محدودو پیمانه باندې مونږ هغه آخري هدف پورې د الله تعالی معرفت نشو حاصلولی خو کومه هدف پورې چې حاصلولی شو هغه هم خلکو حاصل نه کړو بیا د الله تعالی د پیژنګلو سره سره د الله تعالی احترام او د الله تعالی چې څومره احترام پکارو چې څومره عزت پکارو هغه عزت مونږ د الله تعالی ورنکړو چا د الله تعالی د خبرې ته هغه اهمیت ورنکړو مسلمانانو کې خبرې کوو مسلمانانو د الله تعالی خبرې له هغه شی اهمیت ورکړو چې کوم اهمیت د الله تعالی د خبرې دی یاره زه وایم تاسو ګورئ د خپل باس خبرې له به اهمیت ورکوئ د خدای خبرې له اهمیت نه ورکوئ د خپل مفاد خبرې له به اهمیت د خپل نفس خبرې له به اهمیت ورکوئ د خدای خبرې له اهمیت نه ورکوئ دا زمونږ د عبادتونه یا دا زمونږ د فکر او دا سوچ ټیک ته داسې نه وایم چې د یو هدف پورې به ټکي خو حقیقت دا دی چې مونږ هره معامله کې د الله تعالی خبرې له هغه اهمیت نه دی ورکړی مونږ خبره واورو قرآن څه وایي د الله تعالی بندگان خو هغه دي چې د الله تعالی خبرې واوري نو لم یخروا علیها صما وعمیانا دې په ړانده کاڼه نه تېرېږي موږ په ړانده کاڼه روان یو ړانده کاڼه روان اړو د ساس اثر ته نه اخلو نو دا ما قدر الله حق قدره الله تعالی د خلکو ونه پیژندو د الله تعالی د خبرې خلکو احترام ونه کړو د الله تعالی د خبرې هغه څه اهمیت خلکو ولا ور نه کړو هغه څه سنجیده وانه غسته څنګه چې د هغې حق او چې وانه غسته نو څه چلو شو دا بل آیت واوره دا کوم ما راته ویلی د هغه سورة الحشر په کې الله تعالی فرمایي چې ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم دا خلکو غوندې مه کېږئ چې الله یې هېر کړو د الله پروا یې ونه ساتله فانساهم انفسهم نو الله تعالی د دې نه د دې ځانونه هېر کړو ګوره کم خلک چې خدای هېر کړي خدای د دې نه ځان هېر کړي او دا ولې د دې ځان د هېرولو مطلب څه دی چې اولئک هم الفاسقون دا هغه نافرمانه خلک دي دا هغه خلک دي چې دا فسق کوي دا د الله تعالی د اطاعت نه سر وباسي دا په پړي کې سر نه ورکوي په کرښه نه راځي په کرښه نه راځي نو چې دی د ځان هم د ده نه هېري د دې مطلب څه شو چې خسرت دنیا والآخره د خدای پاک د هېرولو د الله تعالی د خبرې د احترام د نه کولو نتیجه څه شوه نتیجه دا شوه چې د سړي نه ځان هم جوړ شو سړی د خپل ځان هم نه شو ته به وایې چې څنګه د ځان نه شو نو قرآن دی کې بل ځای کې یو خبره کوي فرعونیان نه دي فرعون په باره کې قرآن وایي وی فاستخف قومه فاطاعوه وی فرعون داسې وکړو چې خپل قوم یې سپک چې په چا حکومت کو څوک د ده رعیت نو استخف قومه خپل خلکو ته سپک وکتل ذلیل یې کړو نو ستا په ذهن کې به او زما په ذهن کې به دا راځي چې هلکه چې قوم یې ذلیله کړو نو هغوی به ورته راپاڅېدلي او رانېغ شوي به یې ورته چې ښه ته څوک یې چې ما عزتمن سړی یم او قوم دی یو سړی هم نه دی فاستخف قومه یو فرد نه و چې ګڼ خلک یې او څوک یې بېعزتي خدای مه کوه داسې څوک راشي او دلته کنځل منځل هر سړی به ورته راپاڅېږي یار ورته څه کوې ته روغ یې لیونی ګډې وډې به دا څه دا خلک لیوني خو نه دي او څه پاګلان خو نه دي او څه نو خامخا به څوک جواب ورکوي نو د خلکو په ذهن کې دا سوال راغی چې فرعون ته به دا خلک بیا راپاڅېدلي نو قرآن څه وایي وایي فاطاعوه هغه په دې خپو کې پرېوتل هغه ورته سپک وکتل فرعون د خلکو ته سپک وکتل ذلیل یې کړو ویې شرمول نو فاطاعوه نو خلک یې په خپو کې پرېوتو خبره ولې ومنله پکار خو دا وه چې هغوی ورته راپاڅېدلي وي ځکه چې یو فرد خو نه و قوم و نو قرآن ذهن کې دا وایي ستا د دې ذهني سوال جواب کوي چې دا چې ده ورته سپک وکتل او هغه ورته نور هم دي حضوري شروع کړه نور هم ورته تابعداري شروع کړه نور هم ورته سر چوټ کو نو دا ځکه چې انهم کانوا قوما فاسقین دا بد عمله خلق و ځکه دا فاسقان خلق دا د خدای نافرمانه و ځکه چې څوک د خدای نافرمانه وي نو په هغې کې عزت نفس نه وي په هغې کې عزت نفس نه وي چې څوک څومره ذلیله کوي هغه وایي یاره بس پرېږدوه د یو ملک په باره کې مې بل ورځ نوم یې نه علم درته چا به پکې څوک خپلي چېرته نو د هغې په باره کې مې یو تاریخ کتاب کتم یو کس هلته تللی دی ورځې تېرې کړي څو کلونه نو هغه وایي هلته ما د هغه بادشاه سره وخت ډېر مخکینۍ خبره ده د انګریزانو د زمانې خبره
نو وایي هلته داسې چل و چې د هغه به د چا نه معمولي غوندې وي لوی لوی سړی به وزیر اعظم به و نایب صدر به و دا به و دا به و د هغه به ته لږ طبیعت خراب شوی ورته چې راویې غواړی چې راویې غواړی بوټان به ورته په خپو کړو ډزې 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 اوچتو به یې د ځمکې له ټوپونه به یې پرې والواله او کنځل به یې ورته کول او په لتو به یې ووو سپک به یې کړو ګړې وړې به یې ورته ووي هغه به غږ نه کوو نو چې بیا به چېرته ګنټه 2-3 ګنټې پس دی به ښه په سود کې شو بیا به یې هلکه پلانکۍ راولې دی به له جیب نه پیسې واله هلکه ته تکړه سړی ښه اوهو هغه به بیا په جامو کې نه ځایده نو بیا به یې خلکو ته وی باچا صاحب ما ډېر زیات عزت وکړو نو پیسې یې مې راله راکړلې او په شای هم ډبولم دا به ته یېرو چې هغه سرمن چې دله ایستې وه وی نه خیر دی دا هېڅ خبره ده دا د بدعمله خلکو کار دی دا د بدکرداره خلکو کار دی بدکرداره سړی عزت نفس نه پېژني فاستخف قومه فاطاعوه نو دا درته قرآن وایي چې دا درې خبرې یو بل سره تړلې وي نن مې به دې خبره باندې تاسو پوهولې دا درې خبرې تړلې دي د الله تعالی خبره سنجیده والا د الله تعالی خبره او د شریعت او د دین خبره ښه سنجیده والا د الله د خبرې احترام وکړه د زړه نه احترام وکړه دې باندې داسې روم کور مه تېرېږه او چې د الله تعالی خبره سنجیده نه لې نو بیا به د ځان په باره کې هم سنجیده نه د بر ځان په باره کې هم سنجیده نه بیا به ته لګېږې ته به د ځان فایده لټوې او خبره به بل طرف ته ځي او چې د ځان په باره کې هم سنجیده نه شوې نو بیا عزت نفس به دې هم نه بیا به عزت دې هم نه زموږ د دنیا د خلکو ته راځي زموږ د دنیا د خلکو څه طریقه ده تاسو ته به پته وي چې کوم خلک دا معلومات د دنیا کې ځان خبروي که نه دنیا کې خو چې اوسېږي ځان خو به خبری لګي دا په دې عربو کې په دې سعودي عرب کې یو علاقه ده د سمودیانو علاقه ده عاد او سمود نوم به تاسو اورېدلي سمود مدائن صالح ورته الحجر ورته وي قرآن ورته الحجر لفظ ویلی ده کذب اصحاب الحجر المرسلین الحجر والو د پیغمبرانو تکذیب وکړو دې ته صالح علیه السلام الله تعالی لېږلی و دا الحجر علاقه چې کومه دا د سمودیانو علاقه وه دا سمودیان چې کوم دا د عادیانو اولادو عادیان چې کوم تباه شوي وو په هغې کې چې کوم مسلمانانو دا د هغې اولادو بیا په دې ډېره زمانه تېره شوه او د زمانه پې تېره شوه نو دا هم بېرته خراب دا هم بېدینه شو بیا الله تعالی دې ته صالح علیه السلام پیغمبر راولېږه نن نه 15,000 کاله خواوشا مخکینۍ خبره ده چې الله تعالی ورته صالح علیه السلام راولېږه دې د صالح علیه السلام خبره ونه منله آخر کار ورته وي چې څه نښه څه معجزه پېښ کړه الله تعالی صالح علیه السلام له یو اوښه ورکړه اوښه او هغه اوښه د الله تعالی د طرف نه د یو معجزې پته څنګه پیدا شوه دا به الله تعالی ته پته وي دې تفصیلاتو کې موږ نه ځو څنګه ګټې نه پیدا شوه د بلې اوښې نه پیدا شوه د ځمکې نه را پیدا شوه بس الله تعالی را پیدا کړه او دوی په دې پوه شو چې دا ګورې عامه اوښه نه ده او بیا ورته وایي چې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم یو ځل به د دې کوی نه اوبه تاسو څکئ یو ځل به دا اوښه څکئ او به اوبه ډېرې زیاتې څکئ بد دې درجه مې دا کومه مور راته را پیدا شو دا ټوله ورځ نن به زموږ نمبر نشته او دا به نن دا اوبه څکي نو چل ولې کو آخر کار فتعاطى فعقر نو په دې کې چې کوم بدبخته پکې و هغه راغی هغه ویل بس زه به درته کافي شم فعقروا الناقه نو هغې له مخامخ د خپې وله ماتې کړلې او مړې صالح علیه السلام ورته ویل تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب 3 ورځې په دې کور کې کښېنئ او 3 ورځې کې به در باندې عذاب راځي د هغوی هغه عمارات او د هغې هغه آبادۍ چې کوم دي اوس هم په دې سعودي کې شته په دې د دې مدینې منورې نه چې ته تبوک طرف ته روان یې تبوک طرف ته په دې لاره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تبوک ته ته صحابه کرام ورسره دي په دې لاره باندې لاړ چې هلته ورغلل نو صحابه کرامو دا چې ځای ولیدو نو هغه تازه داري بالکل اوس په دې غرونو کې دننه داسې لکه په دې بعضې علاقو کې په دې حسن ابدال او په دې طرفونو کې که ستاسو خیال په دې خټانو کې دننه خلکو دننه کورونه کړي ډېر زیات یخي په دې خټانو کې دننه دننه آبادۍ جوړې کړي دننه پکې کورونه جوړ کړي نو داسې دي په دې غرونو کې په دې کلکو غرونو کې په دې کلکو ګټو کې داسې آبادۍ جوړې کړي نو مثلا خو دا اوسه پورې هغه 15,000 کاله وشو ما اسانې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتل د صحابه کرام هلته دننه ورننوتل او یو ځای ته به دننه وتل بل ځای ته دننه بل دننه ورغی او چا به خبرې سیل یو قسم ده نبی علیہ السلام را جمع کړل او مختصره غوندې تقریر ورته وکړو په هغې کې ورته دا وفرمایل چې دا ګورې دا د عذاب علاقه ده په دې علاقه کې عذاب راغلی او دا د خندا ځای نه دی داسې ځای نه خپې وباسئ
دلته اشاره ډېر مو او نبی رسول الله سلام خلکو ته وی چې راځي به راځي چې وضو د علاقې نه د علاقې نه خپل په دې کې هیڅ پته نه لګي چې بیا په دې کې دا د عذاب زمکه ده په دې کې بیا څه عذاب راځي د خلکو باندې چې عذاب راغی د خلک ټول تباہ شي. یو قسم وثمود فما ابقى ثمودیان الله تعالی تباہ کړ فما ابقى یو قسم پکې پرې نه خو صالح علیه السلام بچ شو نور پکې څو پرې نه خو بعد د ثمودیانو نسل ختم شو. نن سبا التا د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لګېدل دی الته یو کنسرټ جوړی الته لګیا دی الته ډمامې ویلې کی الته غانې ویلې کی ټول خلک را جمع کړي د بهر دنیا نه ګلوکاران او بل فکاران فنکاران را جمع کړي. د دې څه مطلب دی؟ مسلمانان به یاره جی په چا په کار کې کار نه لري زمونږ نه د خلکو دا ګیله ده وایي ته بس واز او نصیحت خو ډېر ښه کوې خو بس پکې بل طرف ته هلته پکې د بل چا په کار کې کار هم ولرې نو چې د بل چا په کار کې کار نه لرې تا ته دا پته ده قرآن څه وایي واذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها چې کله مونږ یو علاقه تباه کوو نو مونږ چې پایې کې کوم مس خلق دي او صاحب اختیار خلق دي هغې ته مونږ امرنا هغې ته مونږ حکم وکړو دا کوه او دا مه کوه د چا په ذریعې ورته ووایو څوک یې ورته ووایي چې دا غلط دی او دا ټیک دی خو هغه څه چل وکړي ففسقوا فیها هغې فسق شروع کړي فسق خو دې اوس زده کړه انهم کانوا قوما فاسقین نافرماني شروع کړي بغاوت شروع کړي نو څه چل وشي فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بیا په الله تعالی د عذاب هغه کوړه صادقه شي د عذاب هغه وینا پرې رښتیا شي هغه شرطونه پوره شي نو فدمرناها تدميرا نو موږ تباه برباد دا بدبخت اوس لګیا دی دا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دته د الله او د الله د پیغمبر خبره ټوکه ښکاري چې دلته عذاب راغلی نبي علیه السلام یې دلته مه ایسارېږئ دلته ټوکې مه کوئ دلته خاندئ مه دلته ایسارېږئ مه او دا د مارچه پورې به دا شی رواني نن به د روس نه ګلوکاران راځي او ډمې به راځي هغه به ګانې وایي بل به د امریکې نه راځي بل به د برطانیې نه راځي بل به د اردن نه راځي بل به د فلسطین نه راځي بل به د شام نه راځي بل به د اسرائیل نه راځي دا ورځې مقرر دي او هلته لګیا دی ها هو دی او چغې چوغارې دي او څنګه چې فیسټیول څه ته وایي څنګه چې میله نو میله جوړه کړې ده هلته د دې میلې د جوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته چیلنج کې لکه دا مطلب دی د نبی صلی الله علیه وسلم خبره دروغ کې دونه یو سړی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دومره یو سړی زړور شي نو یو سړی زړور شي خلک ته په کوم نظر ګوري موږ ته خو دلته چې خبره یاره چې دا اوږدې خلطې دي اغوستې دي او دلته چې راشې ما ته وایې زه زبرګ یم ستا زبرګي دا ده ته د خدای په خبره ستا اعتماد نشته د الله تعالی خبره ته سنجیده نه د پیغمبر خبره ته سنجیده نه اخلي او دعوی دا ده چې جی مونږ عربي او مونږ په دې چې مونږ سره خبره چېرته شروع کړه نه نه تاسو په څه پوهېږئ تاسو په څه پوهېږئ تاسو ته پته نشته مونږ عرب یو مونږ ته پته نه ما ورته وایي چې د ابولهب څوک د ابوجهل څوک د عرب نه د ابوجهل څوک زمونږ داسې سادهګان دلته یي مونږ ورته د اسرائیلو خبره وکړو د اسرائیل دا نه دي په کار دا تسلیمول نه دي په کار دا یهودیان تسلیمول نه دي په کار یاره جیب علي عربو تسلیم کړي دي یا لکه هر عربي خو پیغمبر نه دی که نه هر عربي خو پیغمبر نه دی که نه نه ما ورته وایي چې ته نه خبر چې عربو کې کافر وي په عربو کې منافق د عبدالله بن ابی عربو که دا پېښوری و دا د کوم ځای پښتون دا دې ځای نه تللی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلکو په کاڼو ایستلی دا د دې ځای نه تللی دا څوک و دا د طایف خلک څوک دا چې جنګ ورسره چا کوو دا د کوم ځای و نو تا نه بیا دا لوړ شو یاره زه عربو منلی دی نو ما چې دغه عربو خو پیغمبران وژلي دا خو د نبي علیه صلات وسلام د مرګ ولې د نبي علیه صلات وسلام د مرګ پلانینګ چا کړی دا قرآن چې موږ ته وایي واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک چې کله بس کافرانو ستا په باره کې سازش کوو چې یا دې وتړي او یا د قتل کی او یا د کور نه وباسي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تړلو نعوذ بالله او د وجلو او د کور د ایستو د منسوبې عربو جوړ کړی وي که دا بل څه جوړ کړی ته ما ته دا په دلیل کې څنګه پیش کړې زه د عربو د وجې نه مسلمان یم که عرب کافر شي زه به کافر کېږم موږ د عربو د وجې نه کلمه ویلې ده که عرب کافر شي موږ به کافر کېږو نجیب ما خو په دې وجه نه ده ویلې چې دا عربي دی او دا عجمي دی ما خو هغه پیغمبران هم زه منم چې څوک پیغمبرانو که 15 پیغمبران یا 4 پیغمبران په عربو کې راغلي باقي ټول په عجمو کې راغلي دا خو ضروري نه ده د ژبې د وجې نه چا نه دی منلی خبره د پیغمبر خبره موږ د حق د وجې نه منلی دی
که دا ټول عرب نعوذ بالله دا د دین نه مرتد شي نو موږ به څه وایو چې هلکه راځئ د خپل جوماتونه وران کړو. زه د ده د وجې نه خو نه یم مسلمان، ما د ده د وجې نه خو کلمه نه ده ویلې. دا بله خبره ده د الله تعالی آخري کتاب په عربۍ کې او دا د الله تعالی اختیار دی که په عربۍ کې را لېږلی او که په پښتو کې را لېږلی او که په هندکو کې را لېږلی بس په عربۍ کې را ولېږو، بس زما رب دی. نو دی لګیا دی وایي زه عرب یم ما ته زه بس ستا نه ښه پوهېږم، ستا نه غټ ټیکهدار یم دی. زه اسلام ټیکهدار نه یم، خو د اسلام باندې پوهه غواړي. په اسلام عمل، اسلام د پوهې، اسلام د چا څه ټیکه نه ده، دا د چا څه میراث داسې نه دی. پر اسلام کې د لوی خلک تیر شوي دي، څوک غلامانو، څوک دا محمود غزنوي د کوم ځای و، دا هغه د کوم ځای و، دا زموږ په دې وطن کې په دې بر صغیر کې خاندان غلامان یو تیر شوی خاندان غلامان، د غلامانو په نوم مشهور لوی په دې ټول بر صغیر حکومت کړی. دا په اسلام کې نشته. په اسلام کې د سړي عقیده او د سړي فکر دی. دې وجې نه مې تاسو ته دا خبره کوله چې دا خبره نه ځان خبروئ، دې باندې لږ ځان پوهوئ چې دا دنیا کوم طرف ته روانه ده. خدای دې نه کړي چې د دې نتیجه به څنګه وي. یو سړی دی غلطي عقیده ډمامې او دا اکو بکو دا خو په ټولو ځایونو کې کېږي، په یورپ کې ټول عمر کېږي، په امریکا ټول ځای ډکه ده، د برطانیه او د فرانس او د یورپ او د هندوستان چې ټول ډک دی. په مخه داسې شپه به نه وي چې پکې ډولونه نه والې کېږي او پکې ډمې نه ګډېږي او پکې فضولیات نه وي او پکې شرابونه کبابونه نه وي. خو ته په کوم ځای کې دا کارونه کوې؟ دا ته په کوم ځای کې هغه چې د خدای په عذاب را لېږلی او د عذاب په هغه ځای تا د دې ځای انتخاب ولې وکړو؟ لکه د انتخاب د عربو د ځمکه تنګه شوه، صرف دغه ځای پاتې شو چې په کوم ځای کې د الله تعالی عذاب راغلی و. د دې مطلب څه دی نور څه؟ د دې څه توجیه کېدي؟ چې څوک د ده وکالت کړي نو څه توجیه به کوي؟ بل ځای نه و، صحرا کې بل ځای نه و. ته هغه ځای له راځې چې کوم ځای کې د خدای عذاب راغلی، د کوم ځای مبارک چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام وایي چې مه کوئ دلته، مه ایسارېږئ، دلته خان دی امه، دلته ټوکم مه کوئ، دلته خبرې مه کوئ، دلته ایسارېږئ، مه وځئ د دې ځای نه. او ته وایې زه پکې 3 میاشتې ګډېږم. د مسلمانانو لږ ونې دا مسلمانانو له پکار نه چې لږ ونې په دې لږ واضحه کې ځان لږ ځان پرې پوه کړي چې دا عذابونه په خلکو راځي، دا د چا د لاسه راځي، دا څنګه راځي، دا قیادت دا ذمهداري ولې دا ډېره زیاته اهمه ده، دا د مشرۍ کاسره دا خبره ولې ډېره زیاته اهمه ده، دا د مشرانو د صالحیت ولې ډېر زیات اهم دی. ستا مشر صالح نه وي، ستا د امت مشران داسې خلک چې هغه نعوذ بالله د خدای د خبرې نعوذ بالله مذاق وړاوه. یو مذاق وړاول شو، ټوکې پورې کوي، خندا ورپورې کوي. دې وجې نه دا ففسقوا فیها، چې خلک فسق شروع کړي، هغه خلک فسق شروع کړي چې کوم خلک د سر خلک دي، دا د دنیا ټولو مسلمانانو باندې غور وکړي، پرې خپل هم غور وکړي، پرې پردو هم غور وکړي، خوا او شا کې پرې ټولو غور وکړي. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. د دې طریقه دا ده چې دا خلک به نیسي. ان الناس اذا رأوا الظالم، خلق چې ګوري چې ظالم ظلم کوي ولم ياخذوا على يديه او دوی لاس نه نیسي د خپل وس مطابق، نو اوشک الله ان يهمهم بعقاب منه، قریب دی چې الله تعالی په عام عذاب راوړي. په دې عربو کې اوس دا بحثونه روان دي، خلق یو بل سره بحثونه کوي چې دا قوم څه کوي، دا خلق څه کوي، دا سړی څه کوي، دا خو د خدای عذاب له دعوت ورکوي. نو څه خلق لګیا دي خبرې کوي چې خبرې کوي رانیشي. یو زنانه پرون یو خبره کړې ده، عربو یو زنانه و یاره څوک خو په کار دي چې خبره وکړي که نه، څوک خو په کار دي چې خبره وکړي، چې دا بالکل خلک داسې ګونګیان ناست هېڅوک خبره نه کوي. نو دا خو د دې مطلب دا دی د عذاب خو بیا پرې ټولو خلکو راځي. څوک خو په کار دي چې هغه څه وکړي. لهذا معذرة الى ربکم، د الله تعالی په دربار کې د خپلې بخښنې دپاره خو څه بهانه خو جوړول غواړي که نه. الله تعالی چې په هغه اصحاب السبت والا باندې هغه عیسایه یهودیانو د سمندر په غاړه اوسېدو، الله تعالی ورته وایي د خالي په ورځ به میان نه نیسئ. نو چې میان یې میمنې کړه، نو څه خلک خو داسې وو چې هغې به میان نه نیول، څه خلک داسې وو چې هغې به نیول، نو چې هغه نیول به نو هغې ته به دې نصیحت کوو چې ګوره دا کار مه کوئ، دا ګناه ده، کېدای شي خدای در باندې قهر او غضب نازل کړي. هغې به نه منله، بانې به یې کولې، چلول به یې کوو، هیلې حوالې داسې برای راست به یې نه نیول، خو چلول به یې کوو. نو چلول د خدای په نافرمانۍ کې خو دغه ښکاره ګناه نه غټ ګناه دی. څه مطلب دی؟ ته نعوذ بالله خدای ته دا ثابتوي چې ګوره زه یې کوم او ته یې ما نشي نیولی، یا پې ته نه پوهېږي، ته دا مطلب دی. چلول خو دې ته وایي که نه. نو چلول خو د ښکاره ګناه نه غټه ګناه ده. نو بیا چې دا کومو خلکو به نه نیول او ګناه یې نه کوله په خپله، نو دوی کې څه کسان ستړي شو،
وایي یاره بس دی نو دونه مو ته مې ویله دونه موده مو ته ویله پرېږده په تندر یې ولګوه چې نه یې کوي نو بس مونږ به څه وکړو نو واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم نو دی بیا دې نورو ته وي چې تاسې ولې خامخا مني کوئ اسم ځان له لس پاکه سړی په سر ځان له دوړ پرېږدی چې څه کېږي به کېږي خدای تباه کوي اسم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې اسم خدای تباه کوي نو قالوا معذرة الى ربهم وی ځکه یې کوو چې د قیامت په ورځ د بخلو دپاره خو څه بهانه جوړول غواړي که نه څه به وایو خدای پاک ته چې موږ څه کړي وو چې ګناه کېده ستا نافرماني کېده نه موږ د چاړه شیطان په شان ناست وو موږ ګونګیان وو هېڅ به هم نه وې د خپل وس مطابق هېڅ هم نه دي کم از کم بد به مو ته نه وې ولعلهم ینتهون او څه پته لګي کېدی شي دوی سم شي نو څه جبه شو چې عذاب راغی چې عذاب راغی نو قرآن څنګه بیان وکړو اوسه پورې ګوره توکل فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء چې کله عذاب راغی نو الله وایي ما هغه خلق خلاص کړو چې چا د بدۍ نه بندول کوله ینهون عن السوء چې چا نهي کوله چې چا منع کوله د ګناه نه هغه هم بچ کړو واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس او ظالمان هم په خراب عذاب ونیول او ظالمان کوم دي هغه خو ظالمان دي چې هغه ګناه کوله کارا هیلې والې کولې خو په منځ کې چې پکې هغه درېیمه ډله وه هغه څه شوه هغې خو هغه ګناه نه کوله نو قرآن وایي چې هغه ګناه خو یې نه کوله خو دا نهی عن المنکر پرېښودل ګناه نه وه دا خلک د ګناه نه منې کولو نه ځان را بندول دا ګناه نه وه دا چې سړی ظلم کوي قرآن کې چې الله تعالی فرمایي چې واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دا هغه عذاب نه وویریږئ چې هغه خلک چې برای راست ظلم کوي یوازې هغه به پکې نه ګیرېږي بلکې کوم خلک چې ظلم ګوري او منې کوي نه د خپل وس مطابق خبره نه کوي دا به هم پکې ګیرېږي نو هغوی ته خو خدای پاک ویلي و چې د خیالي په ورځ ښکار مه کوئ نو هغې کار کوو نو ځکه ظالمانو نو ده ته خدای نه ویلي چې ته به بندول کې د بدو نه نو ده خو دا کار هم ونه کړو وایي دی پکې په دې ځکه غرق شو او چا وایي چې نه غرق شوی خو به وي خو دا ذکر هم ونه شو دا ذکر هم چې دا پکې څه شو نو د تفسیر ابن کثیر او د نورو بعض تفسیرونو یو عجیبه غوندې نقطه ویلې ده وی نص الله تعالی على نجات الناهین وهلكة الظالمین وی چې کوم خلکو نهی عن المنکر کوله اخو الله تعالی صفا ووي چې دا مې څه کړو بچ کړو او چې کوم خلکو ظلم کو هغه مې غرق کړو او وسکت عن الساکتین او چې کوم خلک چپ نه شو د هغې نه الله تعالی چپ شو مطلب یې دا دی داړو د سړي زامن نه دي داړو د سره د ذکر قابل نه دي او ټول عمر به خلک په دې کې چېرې دې سره څه چلو شو دې سره څه نو 1400 سال وشو اوس هم په تفسیرونو کې دا بحث روان دی چې یاره دا چې پکې په دې منځ منځ کې پټ پټو چې هغه په خپله خو یې دا میان نه نیول خو دا نور هم نه منې کوله نو دې سره څه چلو شو خبره خو دا ده چې دې خو ظلم کړی ځکه چې دې خو نورو ته هم مې کوی قرآن وایي که نه لم تعظون قوما الله مهلكهم دې نورو ته وایي چې ته ورته ولې نصیحت کوې بس پرېږده ته هم غلی شه نو چې دا خلک ټول غلي شي نو بیا به ګناهونه داسې عام شي که به عام نه شي د قیامت په نښو کې خو یو نښه دا هم ده که نه چې څوک به ګناه نه او د هغې نه به څوک نهي نه کوي ګناه به خلک نه او خلک به ترې نهي نه کوي نو دا بنیادي خبره په دې خبره ځان پویول غواړي خلک دنیا کې لږ اوس په سترګې په غړولو لا دنیا اوس خلک وایي دا ګلوبل ویلج دی دا یو کلی ترې جوړ شو نو کلی چې ترې جوړ شو نو مطلب یې دا دی چې د دې کلي کې چې څه راځي که نه نو ته به ترې بچ کېږې نه نو بیا به دې کې غلط ته غلط وی او ټیک ته به ټیک وی دا فهم لږ پیدا کول غواړي لکه دا سوچ لږ ډیولپ کول غواړي دا لږ راوچتول غواړي نه ډېر نشونما پکار ده او د الله او د الله د رسول خبرې ته په سنجیده انداز کې غوږ ایښودل پکار دي الله دې مال او تاسو توفیق راکړي واخر دعوانا